حامدا ومصليا ومسلما أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. پرون دیده که دا اودس چاردان نمک که دا اوبو چې کوم احکام دي ضروری خبر تاسو سره ذکر شوي. دا اوبو یو دو صفتونه نور دي. په اوبو کې دو صفتونه وي. کله کله اوبه یو قسم داسې وي چې هغه پاکي وي او چې څه پې وینځي هغه شی پاکوي، او د اوبو دویم قسم داسې وي چې هغه په خپله پاکي وي خو چې څه پې وینځي هغه به نه پاکوي. اولنی قسم اوبه پاکي او پاکونکي دي، او دویم قسم دا دی چې اوبه پاکي دي خو پاکونکي نه دي. یو ته طاهر او مطهر ویلی شي او یو ته صرف طاهر ویلی شي. او د دې آسان مثال دا دی چې کومې اوبه پرونی چې کوم درې صفات مې ذکر کړو چې د هغې رنګ به هم سم وي، د هغې خوند به هم سم وي او د هغې دین به هم سم وي، نو دغه قسمه اوبه چې استعمال شوي نه دي نو دا اوبه که اوس استعمالی نو دا پاکې دي، ځکه درې صفتونه برابر دي. او چې تا څه کې استعمال کړې نو هغه څیز یې هم صفا کړ. او که فرض که دا اوبه د یو ځل استعمال کې راوستې، مثلا یو بنده دی چاردام کوي او د چاردام په وخت کې د ځان ته لاندې خانک وغیره ایښودلې دي او د ده د چاردام کومې استعمال اوبه دي هغه په هغه خانک کې جمع کېږي، دا اوبه استعمال شوی. اوس دا استعمال شوی اوبه دې ته ماء مستعمل وایي، استعمال شوی اوبه دي. اوس دا پاکي دي خو پاکونکي نه دي. دې کې دا مسله زده کې اکثر خلک دا تپوس کوي، وایي د چاردام اوبه مې استعمال کړې وي او په یو لوښي کې پرتې وي او هغه په ما راوړې دي نو زما جامې پلیتې شوې که نه؟ نو نه، دا اوبه پاکې دي، دا تا پلیتی نه، خو کم از کم دغه استعمال شوي اوبه که جمع کړي دي وي نو بل وخت بیا د غسل چاردام وغیره لپاره نشي استعمالولی، ځکه دا استعمال شوي دي، یو ځل استعمال کې رالی په دویم ځل یې نشي استعمالولی. دا خبره ډېره زیاته عامه ده. دویم په چاردام کې شورو خوله کې اوبو اچولو نه کېږي، پرون دغه خبره وشوه. بیا په دې کې مسواک استعمالول دا ډېر زیات اهمیت لري، او زه ډېر افسوس سره دا ووایم کوم چې ممي ډیډي ټایپ خلک دي هغې د مسواک نه څه ناشنا شان دي، هغې مسواک اړو څه ګڼي نه، حالانکې د دنیا د تباهۍ دپاره صرف یو سنت طریقه پرېښودل کافي دي، ټوله دنیا تباه کېږي. او که یو مسواک یا یو سنت طریقه پاتې شي او د خلکو نه هېره شي. دا مسواک الله دې نه کړي، ډېر کم خلک یې استعمالوي او ډېرو خلکو نه پاتې دی، او دا عمل او دا سنت طریقه به نن نه مونږه په خپله باندې شروع کوو، مسواک به په خپله ځان له التزام کوو. دا سنت طریقه ده، یوازې د مانځه او دس چاردام طریقه نه ده، بلکې کور نه چې بنده راووته او بیا واپس کور ته ځي نو هم به مسواک استعمالوي، د مجلس نه پاسېد او واپس مجلس ته راځي نو هم به مسواک استعمالوي، د شپې اوده شو نو د کېدو نه مخکې به مسواک استعمالوي، سهار راپاڅېد نو ډومبې به مسواک استعمالوي. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما به ولیدل پیغمبر علیه السلام به کور ته را داخل شو، ړومبې کار به په کور کې دا چې مسواک څه شو ما له مسواک راکړې نو ړومبې به مسواک وخه. پیغمبر علیه السلام به اکثرو ټیمونو کې مسواک وخه. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي وي جبرائیل علیه السلام راله د دوو خبرو لپاره ډېر زیات راغلی دی، زه پرې ډېر یېرېدلی یم. یو د ګاونډي ډېر زیات حقونه دي او بار 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 جبرائیل علیه السلام راته د ګاونډیانو احکام یې راوړل، وایي دومره ډېر ویېرېدم ما وایي هسې نه د ګاونډي په بل ګاونډي مال کې وراثت ایسه چته پیدا نه شي وي، دومره ډېر جبرائیل علیه السلام راغی. او دویم کله ته جبرائیل علیه السلام ډېر راته
وی مسواک استعمالوا وی بار بار راته وی چې مسواک استعمالوا وی زه ویریدم زما امت کمزورې دی اسې نه ده مسواک دونه فضایل ذکر کیږي چې ته په امتیانو واجب نشي کمزورې دی بیا به په دې عمل کول نشي او دا به واجب وي که نه کې ګناهګارېږي به یو ځل پیغمبر علیه السلام وفرمایل دا مسواک ما ته دونه تاکید کېده وایي ما دا بره او لاندې مخامخ غاښونه دومره ډېر مګل په مسواک سره شروع کړل وایي زما سره دا یره پیدا شو چې د دا مخې ته غاښونه دنده لاړ نه شي وایي دونه ډېر مې مسواک استعمالو دې نه معلومیږي د مسواک ډېر زیات اهمیت دی او ډېر زیات ثواب دی که موږ تاسو مسواک استعمالو ثواب به پکې ډېر وي بیا د دې مسواک ادب هم پکار دی زه به د مسواک بازار کې د اغېشتو نه خبره وکړم تاسو چې مسواک اخلئ نو یو خو بس بلکل آزاد صرف مسواک درته ملو شي او کله کله مسواک په بازار کې اخلئ نو هغه پیکټ کې او پلاستیک کې بند وي نو دغه پلاستیک کې بند مسواک چې واخلئ نو تا خو مسواک پکار او پلاستیک دی نه دی پکار دی یو اړخ ته وغورځئ سکه په عربی باندې په عربی کې پکې د دې فضایل لیکلي او په څه پیکټو باندې انګلیش کې فضایل لیکلي او د مسواک چې دا کم پیکټ ته په دې کم فضایل دي دا ټول د احادیثو نه راوتي دي د دې د وجې د مسواک په ادب کې هم پلاستیک به نه ورځي دا ډېران شي نه دا ګناه ده بیا مسواک استعمال چې بازار کې مسواک اخلي چې تا ته د دې پیمایش معلومي نن ورځې دا مسله خامخا زده کې چې مسواک څونه اوږد پکار دی نو کتاب لیکلی دی چې مسواک کله په بازار کې لومړي ځل نوې اخلي نو دغه نوې مسواک ستا په لاس یو لیش پکار دی د قچې ګوتې او د مټې ګوتې برابر داسې اوږد مسواک یو لیش پکار دی او بیا چې استعمالو دی وړوکی کېدو نو د خپلې مسواکې ګوتې برابر لنډ شو نو د دې نه پس بیا غورځول نه خو د استعمال نه وي نو بیا سنبال چېرته کېږي یا بوټو کې ښخ کا او مسواک به غلط نه استعمال اکثر خلکو سره په جیب کې مسواک وي نو چې چوکه ورسره ني د بل نه په مسواک ډب وباسي دا ناجیزه کار دا نه دی مسواک بې ادبي ده او یو عمومي بلوا به درته ووایم عموما دا مسواک خلک په باتروم کې اږدي او په باتروم کې استعمالوي نو دا مکروه تنزیهي دی په باتروم کې مسواک اږدم ما ځکه مسواک سنت دی او پټکي هم سنت دی نو د پټکي او د مسواک په باره کې راغلي چې باتروم ته به دا نور دا په باتروم کې مسواک استعمال شوی اږدي نه دا به جیب کې ساتي یا بیا بهر په ټیبل وغیره اږدي او دا به بیا چې کله د استعمال نه وته نو ضایع کې به داسې نه چې په ډېران به وغورځي دا ګناه نو دا د مسواک بې ادبي ده یو لطیفې په طور خو یو سبق پکې پروت دی تاسو ته به ووایم و یو ځای کې هوښیاران خلک د مختلفو ملکونو راټول شوي وو ناستو نو هغې کې یو هوښیار بنده تپوس وکړو چې د غاښونو دا برش دا کله ایکسپایر کېږي نو یو ملک والا وی چې دا خو یو هفته استعمال کړ بیا ایکسپایر شو وی بل ملک والا پاسې چې نه دا خو دا سم دی نوي لوزې دی او بیا شي استعمال کړ تاسې په چا سوي وی پاکستاني ورته وی چې دا خو نه ایکسپایر کېږي نو هغه هوښیار بنده ته تپوس کړو چې څنګه ته ایکسپایر کېږي وی د پاکستاني ورته وی چې کله د غاښونو د صفایۍ د استعمال نه ووتو نو بیا په موږ پرتوګ کې اچو نو دا نه ایکسپایر کېږي نو دغه شان یو درې خبرې تاسو ته په نقل کوم اکثر په پین یا په بالپین باندې خلک پرتوګ اچوي دا بې ادبي ده نون والقلم په دغه ځای کې معرف القرآن کې دا خبره شته چې کوم پین یا بالپین د استعمال نه ووته ضایع شو نو دا به غورځئ نه ولې به نه دارنګې کچرې ته به نه ورچې پرتو کې پرتوغان پر پناچه او دا رنګه مسواک او د غاښونو برش دا دواړه دا به په دې باندې به دغه کارونه نه کې دا ګناه او دا بې ادبي کې راځي دې پورې بس ان شاء الله مخکې بیا سبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين